چې هره تړه سره ده یا به ستا لمنې پاکې له هر قسمه استعمار کړم جوړ به ستا له خزانو نه هر غزارو ډک شامار کړم نور دا پاکه وینه عار دی د بې ننګو په رګو کښې ای د ګرد پښتون ایمانه له تا زار وطنه ګرانه زموږ رهبره زموږ سالاره محمود خانه محمود خانه اوس بلنه ورکوم د پښتون ولس قومي جرګې کنوینر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مشر ګران نواب ایاز خان جوګیزي ته چې دی راشي او تاسو ته خپله وینا واورئ قدرمن نواب ایاز خان جوګیزی هر شيء وقته نعمده نصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن دمشين بدأ تاريخ شهر کی د ګران شهید عثمان خان غمیزه په دې جلسه کې ناست د پارټۍ ګران محبوب چیرمن محترم محمود خان او د پارټۍ مخکښو مرکزی ایگزیکٹیو صوبائی ایگزیکٹیو کارکنانو مشرانو ځوانانو او د عثمان خان ګران بچی خوشحال خان دا کله کله یو ځای لیکلی وي چې شهید تل ژوندی وي شهید واقعي ژوندی وي د هغه فکر ژوندی وي د هغه فلسفه ژوندی وي د هغه جدوجهد ژوندی وي د هغه سیاست ژوندی وي د هغه جوړ شوي کارکنان ژوندي وي عثمان خان یو داسې مبارز و چې زما همزولی و او په سیاست کې په یونیورسټۍ کې هم او دی یو ځای و خو هغه وخت دی پي ایس او کې وی زه ډي ایس اف کې وم ډیموکریټک سټوډنټ فیډریشن کې بیا د ده محنت د ده تعلق چونکې زموږ د یوې ضلع سره تعلق نو پر دې زما ذهن جوړ شوی چې اول ځل ما به طور سیاست عملی سیاست کې د پښتونخوا شروع وکړم عزیزانو زموږ چې دلته ناست یو نن دا جلسه له نورو جلسو مختلفه ده دلته به د الیکشن جلسې سوي وي دلته به د نورو مسایلو باندې وطني مسایلو باندې به کله کله جلسې کړي سوي دي لیکن دا جلسه زه د خپل کارکنانو ته زه د دې پښینو بچیانو ته زه د دې راتلونکي مستقبل ته یو ماضي دی یو حال دی یو مستقبل دی خان شهید
که څه هم هغه شهید دی او د خان شهید ژوندی دی دغه فکر ژوندی دی نن ستاسو په شکل لیکن د ده ملګري د ده سره کوم مخکښ وو دا د ماضي یو حصه شو حال ستاسو مخ ته موجوده دی خان شهید بنیاد کېښو دوی د هغه درختې پالنه وکړه هغه درختې ته اوبه ورکړې د هغه درختې د شاخ تراشي وکړه نن یې په نتیجه کې دغه دا یې فصل دی او کارکونانو د زړه په غوږو دا مجلس واورئ مه کوئ زیاتره دوی وایي چې زیاتره د غلطۍ گنجایش نشته دا وینې نن د سوشل میډیا له لارې له هر کارکون له هر ځوان سره موبایل شته د هر چا پر سیاست نظر لري د خپلې پارټۍ د مشرانو پر سیاست چې هغه څه وایي د هغه سټینډ چې شته د دې خپل وطن دپاره هغه څه شي غواړي او هغه له نور پارټیانو سره کمپیر کوي ویې ګورئ ویې تلئ زما دا یقین دی چې کم موقف زموږ پارټۍ او زموږ د پارټۍ مشرانو کم موقف اخیستی دی هغه د ستاسو د یو روشن مستقبل دپاره زما د وطن بچان او خاص کر د پښین کلا عبدالله ټرین او کلا عبدالله اوس هم زه دا ویلی شم چې په دا لویه جلسه کې ګڼ شمېر داسې ځوانان شته چې هغه د عید په چوټۍ کې راغلي دي او د دې جلسې په انتظار به ول او په ورځ دوی کې بېرته به د سیند ګرمۍ ته ځي بېرته به د پنجاب ګرمۍ ته ځي هلته تر شا پاچاهي نه دي پاته هلته فیکټریانې نه دي هلته جنرل سټورونه نه دي پاته هلته ریړۍ د یو بادروم د ریړۍ د سبزي یو دکان باروالي یا یو چانکي هوټل دا به نو موږ ولې کول ولې چې د وطن پر وسایلو دلته نور زورور قابض دي ستا وطن الله پاک تا ته په برخ کې تر ټولو غني وطن درکړی له نعمتو ډک وطن یې درکړی لیکن دغه له نعمتو ډک وطن له تا پاته دی او ته په سیند او په پنجاب کې د پنجابي او د سندي پولیس د ډنډې لاندې ته ژوند کوې او هر ورځ زموږ هلته دغه لیبر طبقه دا مزدور طبقه هلته خلک ژوند ته نه پرېږدي او لاشونه را روان آیا دا ژوند مو خوښ دی الله پاک په قرآن عظیم کې فرمایلی دي چې نه بدلوم دغه کوم حالت چې کم قوم د خپل حالت د بدلولو په خپله کوشش وکړي ستا د حالت د بدلولو دپاره له اسمانه فرشتې نه راځي ستا د حالت د بدلولو دپاره نور پیغمبران نه راځي پیغمبري سلسله نن څخه 1500 کاله مخکې ختمه شوه اوس د هغه پیغمبرانو چې کوم کار و کوم محنت و پیغمبر چیش کول پیغمبر د کمزوري ملګرتیا کوله پیغمبر د ظالم لاس نه وی
او موږ چې موږ د هغه پیروکاران یو موږ د هغه امتیان یو موږ به عین هغه کار په خپل وطن کې شروع کړی دی چې ظالم نه منو د ظالم ظلم نه منو د دې په نتیجه کې زموږ شهیدان دا به وي 1,40,000 کم بیش پیغمبران الله پاک و دې انسانانو د الله پاک بندگانو ته الله پاک را ولرل چې لاړ شي دا زما بندگان د زورورو له لاسو او د هغه خلکو چې یو مظلوم تر ګریوان نیولی دی د ده د ظالم لاس د دې مظلوم د ګریوان وکړ څوک چې پر چپ روان دی هغه په صراط مستقیم برابر کړ لاس یې ونیسه په لاس په نیولو کې 1,00,000 پیغمبران تقریبا 1,00,000 پیغمبران دغه عوام چې دغه کار یې کاوه لکه نن چې موږ کوو 1,00,000 پیغمبران شهیدان شو نن د هغو د محنت په نتیجه کې نن په دنیا کې د مختلف مذهبو که بدھ مت دی که عیسائی دی که هر شی دی که مسلمان دی نن هغه ټول قومونه ښه ژوند کوي د امن ژوند کوي یو سیولایز ژوند کوي سیاست یې ذمہوار دی د ډوډۍ ذمہوار دی د روزګار یې ذمہوار دی که هغه کرسچن دی که هغه چاینیز دی که هغه بدھ مت دی که هغه هر قوم دی او دغه رنګه زما او ستا په وطن کې پنجابي هم د خپل ځان لپاره داسې ژوند جوړ کړی لیکن په نتیجه کې چې نتیجه دا ده چې پښتون یې تر دې ګریوان نیولی دی پنجابي او د ده فوج دغه خوار پښتون تر دې ګریوان نیولی دی چې ته به د حق خبره نه کوي ته به د برابرۍ خبره نه کوي ته به د خپل سایل و وسایل خبره نه کوي ها د بلوچ په مغزي کې هم پښه وریښکي ده ستا په مغزي کې هم پښه دریښکي اوس نو ګران افغانستان زموږ دپاره یو ډېر لوی تکیه وه نن پر هغه ګران افغانستان کې څه غوغل جوړ دی اوس چا ویډیو راواستوله ما مشکل ښکاره په ایران کې هغه له هغه خوا لګیا هی له دې خوا لګیا په ایران کې ایراني طالبان صرف دا غواړي چې د افغانستان وسایل څنګه ولګي یعنی یورینیم کروم کویلا اوبه دا ټول نعمتونه الله پاک وکړي او پر دې باندې علامه اقبال شعر زما نه دی زده خواست کوم چې بیا محمود خان مشر په خپل تقریر کې هغه دا وایي علامه اقبال چې د افغانستان د دې ټولې ایشیا زړه دی او چې دغه زړه له دې وجوده وباسي نو دا وجود مرده دی دا بېجانه وجود دی پښه که پرې سي لاس که پرې سي سترګې کړندې سي غوږونه که کاڼه سي انسان ژوند کولی سي لیکن زړه پر زړه باندې نن حملې دي د زړه رګونه پرې کوي او ته خپله سوچ وکړه چې د دې زړه رګونه پرې سي بیا به دا شاوخوا ایشیا چې هغه وی قلب آسیا نو بې زړه وجود به څنګه ژوندی پاتې شي
نن په افغانستان کې چې کوم ډیمونه خارج جوړ کړل چې د افغانستان اوبه رازرمه کې او هلته خلک په کار واچوي هلته خلک خپل زراعت ډیولپ کړي نن سم ایران او پاکستان پر هغه ډیمو باندې حملې شروع دي باقاعده راکټانو میزایل پرغورځوي چې دا بندونه له منځه یوسي او بیا دا د زړه وینه بیا دوی کشي وتوشي نو عزیزانو دغه رنګه چې هغه جلا ملک په هغه کې دا حال دی نو زما او ستا به څه حال وي چې شپه او ورځ پر دا روډو ګرځو او دا چک پوسټونه دا پنجابي اف سی او فوج او پولیس او پلانان زما او ستا به څه حال وي زما او تا د آی اس آی او د اعمال په حل کې پراته یو په خوله کې پراته یو نن ستا وسایل ستا د مچ راواخې بیا سرنج د ډګاري د بیا رایې د خوست تر دوکۍ پورې ځه د دې کویلې خالي دغون آمدن دی که دا آمدن سره یو ځای سي یو پښتون بچی به په سیند کې مزدوري نه کوي که ما او تا خپل وطن باندې خپل اختیار وي او ما او تا خپل اوبه رازرمه کړو زما او ستا باغونه چې نن خیږي او خلکو ارې ورته لګولي دي ګوټکۍ جوړوي بیا به کاکوزیان په سیند کې نه وو د سیند ملګرو په سیند کې په یو ښار و چې له کراچۍ څخه 80 کیلومتره لرې و ملګري د ډوډۍ ست راته وکړئ لاړم ماښام څه مسران اغوښتي وو ملګري ذمواره ملګري د هغه بعد د ډوډۍ خوړلو بعد ګڼ شمېر ځوانان راننوتل کمرې یې نواب صاحب دا زما عزیزان دي اوس تازه راغلي ما څنګه راغلي دي او په چشم څه راغلي نو په هغو کې یو راته وویل چې وطن وچ سو اوبه وچې سوې درختې وختې او موږ د رزق روزۍ په تلاش کې دلته راغلي وو د موټران مینځو ټایرونه یې مینځو سروس سټیشن کې کار کوو باروالي کوو مزدوري کوو یعنی یو سیال ساو قوم چې 350 کاله پر هندوستان لوی هندوستان باچوي نن هغه باچاګر قوم نن د احمد شاه بابا بچیان مسیان نن د سندیانو د پنجابیانو موټرانو مینځي موږ ته خو نیکهګانو سیالي په میراث کې راپرې شو موږ کمې هغه ناپوهي وکړي چې نن له چمنه زه یو سړی راځي تر کوټې پورې لس ځایه تلاشي کوي اف سی جلا تلاشي کوي پولیس جلا تلاشي کوي لیویز جلا تلاشي کوي ملیشیا جلا تلاشي کوي کسټم جلا تلاشي کوي چې په ټرک کې یو شی راواخلې او ډیوټي یې کې او له دغه کوټې څخه مال لوټ کې پنجاب وځي لس ځایه له تازه پیسې اخیستل کړي لس ځایه ستا په ټرک کې سیخان ورکړي ته به نو چیش ګټه واخلې ته خو یو آزاد ملک نه یې ته خو غلام یې او د تاریخ تر بدترین غلامان اوس دا غلامي څنګه لرې کوو دا غلامي څنګه ختم کوو
دا غلامي دا دغن ولس دغن ځوانان دغن افرادي قوت چې موږ د افغانستان په نړېدلو پورې د نړولو دپاره دا خپل دا طالبان څوک دي دا طالبان زموږ د وطن زموږ تربرونه زموږ بچان زموږ عزیزان قریبان دی څه کوي دی ورته بېروزګاره کوي پنجابی چې تا بېروزګاره کړي نو ته خو ډوډۍ غواړې د ډوډۍ لپاره چې ته سیند ته ځې نو د ډوډۍ لپاره ته کلاشینکوف اخې بیا افغانستان ته ځې دی وخت تا جوړوي ستا وږی کوي تا بېروزګاره کوي تا ته ډیمونه نه درتړي ستا باغونه چې وچ شي دی خوشحاله دی تا ته روزګار نه درکوي تا د دوو کار دپاره استعمالوي یا به بیلچه اخلي د خپل وطن کوله به راباسي او د سید هاشمي او د پراچا او د دې بینکونو لوړه کوي یا به کلاشینکوف په څنګه افغانستان بنړوي وزیرستان بنړوي سوات بنړوي نو یو ډېر لوی تاریخي جبر له موږ سره وه ما مخکې درته وویل چې د غلطۍ زیاتره ګنجایش نشته تباه کړی بربادوي داسې خبرې دي چې اوس پښتني غیرت ته اجازه نه راکوي چې وایي زموږ له کلو څخه له کورو څخه یعنې پي ټي ایم ولې جوړ شو پي ټي ایم ولې راپورته شو د پي ټي ایم ځوانان چې هلته جمهوریت نه و هلته جمهوریت نه و هلته جمهوریت نه پرېښو زه مشر محمود خان یو فاتحه ته تلو وزیرستان ته له ګورنره اجازت بیا په ډېر پټه طریقه موږ لاړو دا فاتحه مو پولیټیکل لیډر هلته نه پرېښو یو پولیټیکل ایجنټ په ورته ناست و ملکان به یې کښېنولي وو بس ده به کوم فرمان جاري کوي یعنې د الله پاک بیا بعد بیا پولیټیکل ایجنټ نن دا ځوانان ولې راپاتې د ظلم د جبر د بېحیایۍ انتها پسې ورسېده نو د دې پي ټي ایم په شکل کې ځوانان راپاتې شو بیا مختلف لیبلونه په لګېږي چې دې ته فنډینګ کوي را فنډینګ کوي موساد کوي څوک یې کوي څوک یې کوي عجبه دا ده چې اوس به موږ پر خپل وطن چې وینو د بربادۍ پر خوا روان دی موږ به پر دې باندې جلسه نه کوو موږ به زړه او فریاد نه کوو موږ به خپل کارکنانو ته دا میسج نه کنوی کوو بیا به څه کوو دوی خو غواړي چې دا لیډرشپ او کارکون زله بیل کړي څو واره ماته د دوی خلکو چې دلته موږ ته راسه ښکنځا راته وکړه لیکن په پبلک کې دا خبره مه کوو اوس نو په پبلک کې زه د پبلک سړی یم زه د پبلک پراپرټي یم زه به خپل ولس خپل قوم په شو بد ولې نه خبره نن پپشین کې دلته خوشحال خان اشاره وکړه پپشین کې مارکیټونه یو کمرشل اداره جوړه شوه مارکیټ د مارکیټ د قیمت د کرایه به ته منې او ورځې به خامخا بیا اخې بل ځای د دوکان دی دا به بندوې اوس دا څنګه یعنی بیکری دی چلی پیټرول پمپ دی چلی
روډونه دی جوړوي، کار دی جوړوي، بسکوټ دی خرڅوي، هګۍ دی خرڅوي. د دنیا هر کار یو کمرشل اداره چې هغه اوس د خلکو روزګار هم که دلته د یو چا 10 دوکان دې په کرایه ورکړي دي، بس دی به خامخا چې هغه ته د ده د خولې په کرایه باندې هلته دوکانداري کوي. نو دارنګه تاسو وینئ دا یعنی اوس هغه دوی وایي چې عقلمند کې دې اشاره کوي. اوس تاسو د سوشل میډیا سره تړلي یاستئ، ګرین یاستئ، او ما دا هم اورېدلي دي چې دا سپین ږیري زموږ مشران نه پوهېږي، لیکن هغه جذبه هغه راپورته شي بیا و دا بچي ته وایي ته دا فلانی تقریر نن راولګوه چې مشر محمود خان څه وایي، خوشحال خان څه وایي. لیکن غلطیانې وې وشوې، موږ مشرانو غلطي وکړه که پر وخت د خان شهید سره قدم یعنی لایه تړل کې وای او قدم پر قدم وسره تلای، نن به زموږ د قام دا حالت نه و. موږ یې ځله شل کړو، 3 کلو 15 طالبان شکولي وو. نو چا پوښتنه چې وکړه 15 طالبان دروغ نو ول ځله شل نو چې شل چې وکړه یو طالب باندې شل کوو پر غله باندې شل طالبان. لیکن اوس خو د پاکستان ټریننګ ورملا اوس یو طالب د سلو بس او ګرد سکراب کل خواهان مالدلی دی هلته راځي د یو اصلي دوکان دی زه هم دلته ځم یو دوربین کې پیدا کوم. ورځ ورغلم 15 طالبان راغلل لنډۍ ته زموږ د وطن چې کښېناستو یوه پښه سیده وغځوله، دا یوه یې راټوله کړه دا بله یې سیده غځول دلته ناسته. زما ذهن کې بند شو درس خو د یوه پایسل یې راټوله پښه یې پلاستیکي وه، نو یوه پښه یې پرې پلاستیکي پښه او پر یوه پښه باندې دی بیا روان دی چې دا بله پښه هم راپرېږدي. د افغانستان په نړولو کې نیم پښتون قوم سکرپ شو. سکرپ په منډۍ کې یو قیمت نه لري، سکرپ په منډۍ کې یو قیمت نه لري، هغه په تاله خرڅوي. یعنی کله دې خوا مري دې ولږي هم دغه ګټه ده، او که هلته څوک ووژني هم دغه ګټه ده. نو عزیزانو زموږ پر وطن را روان شوي دي، الاټمنټونه شروع کړي دي چې کم ځای یو شی پیدا کړي. ولې دنیا جدید ټکنالوژي راغله، داسې کیمرې داسې اکوپمنټس دا سامان راغلی دي چې په څو کیلومتره تا فشار درښیي چې ستا په مځکه کې څه شته. دا بیا د سروې دوی کړي ده. بس اوس د کلي والا یو سړی پیدا کړي، هغه ته څه ورکړي، ای ما ته یو انوسي راکړه، تر شاید دی وي دی په یو هونډا موټرسایکل خطا کې ولوژه ده نه. موږ دا یو هونډا موټرسایکل هم د ځان لپاره ډېر نعمت دی. پر یو هونډا موټرسایکل د اربونو جایداد وکړي او په دې خوشحاله یو چې د کور تر څنګ مو مزدوري پیدا ده. ښه د کور د څنګ مزدوري دا کور چې تا ناستې ستا پلار نیکهګان دلته د یو بل تر سرور سره نیول، د یو بل سرونه ټوټل، یو شله یو سرغسه یو ونه یو بل ته ناره لګوله، تر اوسه پورې چوکیداري پر کوله. نن یو دراغې ته په وطن کې دومره مجبوره کې چې ته په دې خوشحاله چې بس ما د کور له څنګه مزدوري پیدا کړه. ته د وطن تر بل نه پرېښود، وش د بل په وش سره وسو د وسلو
و دې ته د ولې وارخطا شي قطعا د وطن وسایل د دې قوم چې کوم قومونه پرې مشته دي نو ځکه الله پاک وایي چې نه بدلوم د هغه قوم حالت چې کوم قوم د خپل حالت د بدلولو په خپله کوشش نه کوي موږ را روان سوي یو عثمان خان د دې لپاره یو ډېر لویه قرباني وکړه نن موږ دا ولس دا ځوانان دا بلوچ دا مظلوم قوتونه جمعیت NP BNP سکڅه بلوچ قوم پرست وطن دوست پارټیانې پښتون دا ټولو چې څون لوی هنر ورکوي ودته دا د هر پښتانه د هر بلوچ د زړه आवाज هغه आवाज چې له ګوادره چا نه سو پورته کولی له سیوی چا نه سو پورته کولی له ژوبه چا نه سو پورته کولی لیکن هغه आवाज یې خاموشه کوي پر دې خو دا ولس ټول راپورته سوی چې دا خو زموږ د زړو ترجمان و نو ځکه په دې ټول غم کې نو موږ سره شریک مرو خو ټول کل نفس ذائقة الموت موږ ټول د وخت تعین نشته چې مصر به ځي کسر به ځي جلسې بعد به خدای موږ څه کېږي پلانه به څه کېږي لیکن پکار د وطن پر دفاع باندې سړی درس د وطن پر ننګ و ناموس باندې سړی درس او د خوشحال خټک شعر کاش کې ځوان زوی شي د افغان په ننګ کې مړ وای نه چې ننګور لره روان دی د تلتک ډېره مننه